دا مال عثمان نه الله دې دپاره نه دی ورکړی چې دا زه په خپلو بچو دپاره ولګوم. دا مال رب دې دپاره راکړی دی چې دا د الله په بندګانو باندې ولګېږي، ورنه د قیامت په سبا باندې چې عثمان الله ته مخامخ شي بیا به اواز څه کوي، زما رب به وایي چې وایه عثمانه ما مال درکړو کوم ځای دې خرڅ کړی دی، زه به رب ته بیا څه جواب ورکوم. زما محترم الله ته څه جواب ورکوم چې په خپلو بچو مې خرڅ کړی. نن ته وګوره ته د خپلو بچو دپاره کوم حلال او حرام نه کې. نبی علیه صلات وسلام مبارک چې کله وفات شو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو کس د شام نه راغی مقروض و، او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دغه وخت کې دروازه د بار نه ډېره عالیشان ښکارېده. دی وایي چې امیر المؤمنین دی د مسلمانانو، زما قرضه د مال برا کی تماشې کوه. وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وروته ما ته وی سدي، ما حضرت امیر المؤمنین ما ته وی او خادم زیمه ځکه نبی علیہ السلام فرمایي سید القوم فی السفر خادمهم راغلی دی. د قوم سردار په حقیقت کې د قوم خادم یې ګورې ښه، اوس خو د الله مافیو کې بس قوم خادمان کړي. وی ماوی خادم زیمه، ما وی یاره قرضه در باندې لګه، او په دې دغه راغلم چې ته د نبی علیه صلات وسلام مبارک خلیفه یې کیدی شي ته ستا د در نه ناامیده لاړ نشم. ما وی ها کوټې ته مې دن نه که، کور ته مې دن نه که. هغه کور هغه د کور هغه دروازه د بار نه ډېره غټه ښکاره کېده. ما وی ابوبکر صدیق تاجرم دی، که د بیت المال نه نه راکوي ما ته پته دا د نبي علیه السلام مبارک غلامان دي، خو د خپل تجارت نه به راکړي. وایي دروازه د بار نه عالیشان ښکارېده، وایي چې دننه ورلم دروازه باندې تختې ټکوالې وي. زما محترم ابوبکر صدیق ته مې وویل، ما وی امیر المؤمنین اړه مې وخوړه مې بهی د سره پیسې کوم دي، زه کېنولم یو پوزې غوندې راته واچو کټ پکې نو. زما محترم د امیر المؤمنین ګویا کور دی د ټولو مسلمانانو امیر دی، په کور کې دننه کټ نشته، ماته چټایي او ماته دری واچوله. د هغه وخت زما محترم په هغه دری باندې کېناستم او زما لاسونه داسې ونیول، وایي قسم د 3 ورځې اوښې ما روټۍ نه ده خوړلې. ټول څوک سره سبحان الله وایي. د نبی علیه السلام امیر المؤمنین د ما وایي چې د نبی علیه السلام غلام او خادم شي که نه، هغه په نس باندې د دنیا څه حیثیت نه بیا ګورې ښه، د هغه په نس کې حیثیت نو فقط د دین. زما محترم وایي ما د ابوبکر صدیق امیر المؤمنین چې خلک بېوسه شي نو د بادشاه در ته راشي، ما داسې بېوسه بادشاه نه دی لیدلی. قسم دی ما د هغه امیر المؤمنین چې د تمام امت مسلمه د آقای نامدار محمد عربي د محمد رسول الله نه پس لومبی خلیفه دی، ما د هغه په سترګو کې د ناامیدۍ اوښکې ولیدې. ما وی پوه شوم حضرت، ما ته وی خیر دی ته داسې دربار ته راغلی، ته د داسې شخص غلامانو له راغلی چې بېنوا به نه ځې. ما ته اشاره وکړه چې لږ شه عثمان غني د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفرمایي چې عثمان غني دروازه وډبوه، انشاءالله د رب نه امید کوم چې ناامیده به خپل کلي ته واپس نه دی. ما وی رالم د عثمان غني دروازې ته ودرېدم، بل غلام دی د نبی علیه السلام مبارک د عثمان غني دروازې ته ودرېدم. ما چې دروازه ډبوله، وایي دروازه 2 منټه عثمان ذینورین لیټ شو، اواز د دننه نه راغی. عثمان غني خپلو بچو ته غوسه شوی دی، بچو تاسو چې نن په پیو کې شات اچولی دی دا ولې تاسو اسراف شروع کړی دی، تاسو اسراف شروع کړی دی. قرآن کې الله فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. زما رب قرآن کې تذکره کړې ده څوک چې اسراف او تبذیر کوي زما رب په نسبت باندې هغه د شیطانانو ورونه دي. تاسو دا پیم خواږه دي، شاتم خواږه دي، په یو ټیم باندې تاسو دوه خواږه څیزونه ولې خورئ؟ ما زړه کې وخوړم مې قسم دی د دې ځای نه م څه نه میلاویږي. بیا هم عثمان ذینورین چې بار ووته ما ته اواز وکړ مېلمه، ما سلام وکړ السلام علیکم، جواب راغی وعلیکم سلام. ما ته لومبۍ جمله وفرمایله مېلمه خفه نه شي، زما ماشومانو سروانۍ کړو د هغې په وجه باندې یو ساعت تېر شو. جملې ته توجه شي. یو انسان ته چې د یو مالدار سړي در ته ودرېږي که نه، ته به د هغه نخرې او پیخرې وګورې، او چې بیا لا ته ورته زما محترمو ته ورته بیا هغه ته محتاج یې. اوهو سبحان الله دې انسان د بل انسان د محتاجۍ نه وساتي، ورنه که د انسان په دغه شو قسم دی هغوی چې دی ما ته بربند شي بس دا زموږ د انسانانو دغه دی، الله دې معافي وکړي. ما ته لومبۍ جمله وفرمایله، وی یو 2 منټه لیټ شوم خفه نه شي. ما وی حضرت خیر د څه خبره نشته، زه کور ته د هغه وخت چې کوم ډراینګ روم و هغې ته دن نه کړم. وی چې کېناستم اولې پیر وړه پکې زما مخ کې شات واچول،
ما چې پیو شات وخوړه حیران یم ما وی بچو سره د پیو په شات باندې جګړه ده او نن ما ته پیو شات باڼه واچول بیا ورپسې د کجورو الوا راله ما حیران یم بچو سره په 2 سیزونو جګړه ما له 3 سیزونه خواږه راله زما محترم ما وی زړه کې مې چې څه عجیبه غوندې کیفیت دی وی ما ته اوس وی چې زه موړ شم په ګېډه ما ته وی میلمه وایه په کوم غرض راغلی ما زه مې ډاډه شه ځکه چې بچو سره د شاتو په پیو جګړه ما ته پیو شاتو کجوري په یو ځای 3 خواږه څیزونه کېښودل ما وی یره جي قرضدار یم ښه د کوم ځای نه راغلی ما وی حضرت د شام نه راغلی یم څه کې یره جي ما د سلام نه معلومه کړې وه چې دا د نبي اسلام مبارک ما وی جي د محمد رسول الله غلام یم ټول څوک سره سبحان الله وی هغه چې عثمان ذینورین چې دا خبره اورېده وی هغه غلام ته اواز وکړ خپل نوکر ته به یې دله اوښه ډکه ورکه د مال نه ډکه اوښه ورکه زه حیران یم ما وی الله څه عجیبه کیفیت دی ځکه هغې ته پته وه چې د نبی علیه صلات وسلام مبارک په غلامۍ کې په حقیقت کې سرداري ده زما محترم ځکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په لاره تېرېده حسنینو کریمینو کې یو کس لوبې کولې وی عمر فاروق چې ولید هغه وخت کې هغه امیر المؤمنینو نو نورو ماشومانو ته وی هغه د زما د بابا جان غلام را روان دی د خپل نیکه غلام یادو زما محترم عمر فاروق چې دا وورېده ځکه د هغه روب او دبدبه داسې وه چې ابه په یو لاره تېرېدلو خلکو به منډې والې وي عمر را روان دی زما محترم د عمر جذبه او دبدبه داسې و جلال داسې و چې خلک ما وی بادشاهان د وخت د قیصر او د قیصرا بادشاهان چې به د عمر نوم ورېده په خپل تخت باندې به ودرېده الله هغې کې داسې روب او دبدبه پیدا کړې وه د هغې وجه دا وه چې هغه د محمد رسول الله غلام و زما محترم وی ماشومان لوبې کولې اواز یې وکړ هغه د زما د بابا جان غلام را روان دی ما عمر چې په غوږونو دا اواز ولګېده ما هغه حسن یا حسین راونیو غاړه مې ته چاپېره کړه ما وی بچیا تا کومه جمله ووې ما وی زه د ما د نیکه غلام نه ما وی بچیا د قیامت په سبا باندې به ته زما رب ته دا ووې چې دا د محمد رسول الله غلام دی ما وی وبویم چې دا د محمد بس را پاسېده وی ما ته سرداري میلو شو د ما محترم ما وی د نبی اسلام مبارک په غلامۍ کې سرداري ده په حقیقت کې نو عثمان ذینورین رضی الله تعالی عنه هغه غلام ته اشاره وکړه ورته وی یو اوښه ډکه که د مال نه او دل یې ورکه وی چې د مال اوښه یې ډکه کړه او هغه صحابي له یې ورکړه وی هغه چې روانېده وی حضرت یو تپوس کومه جي یو تپوس کومه اول خو چې ما دروازه ډبوله جي ستاسو د کور نه اواز داسې راغی چې ستا د خپلو بچو سره په شاتو په پیو باندې جګړه وه ستا د خپلو بچو سره د شاتو په پیو باندې جګړه وه او تا ماله په یو ځای باندې 3 سیزونه را بار کړه حضرت پوه نه شوم ما ته وی دا مال الله ماله دې دپاره نه دی راکړی چې دا زه په خپلو بچو باندې خرج کړم ټول بیا شوق سره سبحان الله دا مال عثمان نه الله دې دپاره نه دی ورکړی چې دا زه په خپلو بچو دپاره ولګوم دا مال مال رب دې دپاره راکړی دی چې دا د الله په بندګانو باندې ولګېږي ورنه د قیامت په سبا باندې چې عثمان الله ته مخامخ شي بیا به اواز څه کوي زما رب به وایي چې وایه عثمانه ما مال درکړو کوم ځای د خرج کړی دی زه به رب ته بیا څه جواب ورکوم د ما محترم زه به الله ته څه جواب ورکوم چې په خپلو بچو مې خرج کړی نن ته وګوره ته د خپلو بچو دپاره کوم حلال او حرام نه کې د جومات په چانجه کې د پیسې اچوم جیب ته اول لاس زما نه رسېږي و که رسېږي نو 10 روپۍ را بار کړم 100 روپۍ را بار کړم 10 روپۍ را بار کړم تاسو ته پته ده بدیهي خبره یا که دلته طالب زی ابل تاسو ته ښه پته ده ماله چا مدرسې له چا ځای را کړی دی د هغې د آبادي په سلسله کې طالب هم ګرځو مونږ په دې بازار کې نو دته ما ویلي وبئ که چا 10 روپۍ درکولې ورله ورکوو وی سوال نه کوم ها کار کولی شي راشه مدرسې ته د بوزم چې مټیریل دته اوښې مټیریل وایه ما وی 10 روپۍ یو کس وله 10 ورکړې طالب راته ما ورته وی ما وله واپس ورکړې هغه ما سره شر وکړو ما ته وی چې وی دا زما چې کوم دی نو بېعزتي ده ما وی د الله بېعزتي ته کوې چې 10 روپۍ ورکې د الله زه ستا ایمان ګورم چې کور دنه ښځه پیسې وغواړي او د جیب نه 10 را بار کړه چې دا وله قسم دی چې شپه دې بیا بار پتری کي که نه چې دې بیا کور کې پرېږدي ته به وایي رخصه
ته ښځې له 10 روپۍ نه ورکې. اوس الله دې مافي وکړي لرې نځو ماشومان 10 روپۍ نه الي او ته د الله په دپاره په چانده کې په جومات کې ته 10 روپۍ اچې. دا ډېره د عیب او د شرم خبره ده. ما وې راځه مړه سوالونه نه کوو. الله دا د الله کور دی، الله به آبادوي. الحمدلله ډېرو ملګرو پکې تعاون وکړو. اوس هم مونږ د سټاک والا قرضدار یو، لیکن الله خیر دی. ملګري دغه کې خو لیکن پچو مې سوال نه کوم ځکه دا د خلکو ته د مدرسې دغه سوال ښکاري. دین خلکو ته سپک شه. زما محترمو الله دې معافي وکړي. ما خبره د نبی رسول الله مبارک د غلامانو کوله چې سړی د نبی رسول الله مبارک غلام شي کنه په دین باندې هغه ته لګول داسې ښکاره کېږي لکه هغه خپل سعادت ګڼي. ته نن د خپلو بچو دپاره ما اکثر خبر کوم تقاریرو کې چې د خپلو بچو دپاره تا ځان باندې حلاله ښځه په ځان حرامه کړې ده او بار پس په 2-3 روپو باندې قسمونه او طلاقونه خورې که نه. دا د موږ د مسلمانانو دغه دا زه اکثر دا خبره کوم. دا خبرې زه ډېر اورم قسم دی چې په 10 روپۍ 20 روپۍ باندې طلاقونه او قسمونه خوري. زه هم دا مال د دغه بچو ښځې دپاره وړی ام هغه ښځه او بچي د قیامت پر ورځ به تا د ګریوان نه ونیسي چې ظالمه زموږ وجود ته تا د حرامو انجکشنې ولې والي دي. بیا به څه کېده ما محترم دا بچی دی د قیامت په سبا باندې مرۍ کې پړې واچوي وراکاږي دي چې پلاره موږ خو نه پرېږدو رزق ورکولو. قرآن کې الله وعده کړې ده چې وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. زما رب د رزق وعده کړی تا ولې موږ له د حرامو انجکشن په دنیا کې والی. بیا به څه کېده مامو بیا به څه کې د دې بچو دپاره ته حرام حلال نه کې. قسم دې ته طلاق قسم الله دین ایمان دې پرېښه زما محترمو ایمان او اسلام دې نشته او حرام حلال نه کې. قسم دې پیغمبر دې ورپسې پرېښه دی الله دې پرېښه دی. د 10 روپو دپاره ته خپل دین پرېښودو ته تیار دی دغه بچو دپاره او دا بچي دې د قیامت په سبا باندې قرآن کې الله فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. الله فرمایي دا کم بچي او ښځه چې تا ورته دنیا کې دې ښځې ته ځان بربند کړی دی. قرآن کې الله فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن. دا ښځه چې د دې د سکون دپاره تا جا بجا خپل ځان ذلیل او رسوا کړو نن دا ښځه تا نه وتښتېده د ته وایي خاونده ستا خپله لار زما خپله لار. دا بچې ته تا حرام حلال نه دي کتلی د قیامت په سبا به وایي پلاره ستا خپله لار او زما خپله لار. بیا به څه کېده ما محترم نن خو تا دلته دنیا کې ځان برباد کړ. عثمان ذوالنورین ورته جواب کوي که زما نه رب تپوس وکړي چې عثمانه ما مال درکړی و دې دپاره چې دا ته زما په بندګانو ولګوه دا مال تا د خپلو بچو دپاره لګولې الله ته به څه زما محترم ما چې یو انسان په حقیقت کې د نبی صلی الله علیه مبارک غلام شي قسم دې په دین ورته تک آسان شي بیا په دین ورته روانګي بیا آسانه شي. د پیغمبر غلامي په حقیقت کې دا د الله رضا ده زما محترم. ګورئ या हबीब सलाम अलैका सलाम